السلام علیکم ملګرو. دا شخصیت به درته په سکرین ښکاري د علم سمندر او د ضلع چارسدې ښکلا د علماء دیوبند سرخیل مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب چې یو لوی عظیم علمي شخصیت دی. د ده علم د ده تقوا او د ده بزرګي ټولو مسلمانانو ته مسلم ده او د مفتی صاحب محترم دا خبرې را سره واورئ د عمران خان په باره کې او د هغه چا په باره کې کوم خلک چې د عمران خان جلسې لځي جلوسونو لځي او د هغه احتجاجونو لځي نو مفتی صاحب محترم مکمل حقیقت بیان کړی دا را سره واورئ او په خپل ګریوان کې سوچ وکئ د دې خبرو د اورېدو نه پس او حق او باطل وپېژنئ سمه لار وپېژنئ. راځئ د مفتی صاحب دا خبرې اورو. امید لرم چې انشاءالله د دې نه پس به تاسو حق باطل او سمه لار وپېژنئ انشاءالله. راځئ دا خبرې را سره واورئ. عمران خان د قادیانانو سره خبره وکړله، ما سره تعاون امداد وکړئ په دې ملک د قادیانانو حکومت راولم. مسلمانانو په بې شمېره وینې توی شوي دي او قادیانۍ کافر دی. د پاکستان قومي اسمبلۍ ورته کافر وایي، ټوله دنیا ورته کافر وایي. نو دی چې دی نو دی وایي په دم قرباني کېږي دا خر ملال کا. نو دا خر دم خدای روک کړي او چې د چا چا ورسره دا لیډرشپ او دا ممبرۍ را خبرې هغوی د توبه وباسي چې د ده له طرفه چا کاغذات داخل کړي توبه دې وباسي که عمران خان به د دنیا نه کافر ځي او د ده دا امیدواران به هم کافر لاړ شي. مه وله جلسې له ورځه مه وله وخت ورکوئ، ور دا یو شی پکې خراب دی. په نورو د چا څه نه وایم درته، خو عمران خان چې دی نو ده د کفر لار اوارول شروع کړل او په پاکستان کې د قادیانانو حکومت راوستل غواړي. شومه نو زه به قادیانان دله په اسمبلی کې مسلمانوم کولی نه شي.